السلام علیکم ملګرو. په دې سکرین به تاسو ته ښکاري دا نه فلسطین دی او نه غزا ده او نه شام دی، بلکې دا خیبر پښتونخوا ده او د ګلونو ښار پېښور دی. تاسو د حالات وګورئ. هغه پرامن احتجاج والا چې د خپل حق دپاره منتخب نمایندگان چې د خپل حق دپاره راوتي دي او پرامن احتجاج کوي، هیڅ قسمه نه ور لګولی دی او نه څه قسمه فساد کړی دی. خو د خیبر پښتونخوا د ناجایزه حکومت او د فام 47 حکومت بالکل د ظلم هغه حد کراس کو. تاسو به د سکرین باندې ښکاري چې دا نه غزه ده او نه فلسطین دی، بلکې دا خیبر پښتونخوا ده. او کوم خلک چې د خپل حق دپاره راوتي وو او جایز مطالبات او بالکل پرامن ناست وو، په هغوی باندې د خیبر پښتونخوا د پولیسو د طرفه شیلینګ شوی دی او دا تاسو ته ښکاري ډېر خلک پکې زخمیان شوي دي. دا خلک بیا چغې وایي چې موږ سره زیاتې کېږي، ظلم کېږي. زویم الله دې تاسو تباه و برباد کړي. په خپله خو خیبر پښتونخوا کې کار نه کوئ او کوم سرکاري مشینګریانې چې تاسو استعمالوئ اسلام آباد ته بوځئ، او کوم سرکاري چې اهلکار دي او نوکران دي هغه تاسو د خپلې پارټۍ دپاره د خپلو مفاداتو دپاره استعمالوئ. هغوی ته ډبلې ډبلې تنخواګانې ورکوي او چې کله په دغه احتجاج کې زخمی شي بیا ورته د کروڑ روپو اعلانونه کوي هغوی دپاره. خو دغه نمایندگان چې منتخب نمایندگان دي او هغوی ته تاسو فنډ نه ورکوئ، په خپله خو کار نه کوئ، نو دغوی له هم نه ورکوئ. کله چې ستاسو د اهلکار زخمیان شي او ډبلې تنخواګانې ورکوئ، اعلانونه کوئ، نو پیسې خو ډېري، خو چې د دوی خپل حق دپاره راوتي اوس تاسو سره پیسې نشته. او په ځای د دې چې مذاکرات ورسره وکړئ نو تاسو به دومره ظلم شروع کو. افسوس دا څه ګپ نه دی او دا تصویران ایډیټ شوي نه دي، بلکې په دغه احتجاج کې چې کوم ملګري شریک دی راځئ دا راسره واورئ او ټول حقیقت یې بیان کړی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. دغه حکومت دی، دغه حکومت دی چې په اسلام آباد کې خو د دې جړاګانې کوي چې زموږ حقوق نه میلاویږي، په موږ ظلم کېږي. او دلته نه د خپل بلدیاتي نمایندګانو حقوقو ته تیار نه دي او لګیا دي په پرامن احتجاج باندې. انسوګیز شیلینګ کوي، په هغې باندې براه راست چې دی نو په هغې شیلینګ شروع دی په یو پرامن احتجاج باندې. آیا د ځان لپاره د انصاف مطالبه او چې کوم ستاسو په پروګرام باندې د عوامو بلدیاتي نمایندگان منتخب شوي دي، آیا د هغې لپاره بیا دوهره قانون ولې دی؟ د هغې لپاره بیا جدا فیصله ولې ده؟ موږ د خپل حقوقو لپاره راغلي یو او خپل حقوق غواړو چې کوم د 3 کالو نه چې کوم زموږ فنډونه بند دي هغه فنډونه دې موږ ته چې دی هغه الاو شي او زموږ اختیارات د 2019 ایکټ مطابق هغه دې بحال کړي شي.